هغه چې زرا زرا والوتو صد درد او غم هواګانې وي بندګۍ کې زما سوکمې چې تقدیر کې مې سزاګانې وي زما جل بزما غم لکی زما مهربا زما مهربا. ډیر بد خلک دی هغه او دا غریبه خدا نه معصومه ده چې زما په زړه خوږ شو چې دا چرته پساو شو. نن زه تاته یو ډیر ضروری کار حواله کوم. د ذیشان خفګان لرکول اوس تا کار دی. ستا مور زما مور سره خبره کړې؟ ها نو څه خبره وکړه؟ زمونږ د کوژدن خبره. زمونږ د دواړو د ژوند نیم خندان دی نکاح سره ختم شو او ته ګوره بس ګوره ته الله چې وغواړي نو هر څه به ټیک شي. زه نو کوم د هغه سره واده زه به د هغه سره واده کوم چا سره چې زه مینه کومه. ولې نه ورشئ ملوشئ بیا خو به په واده کې ملاویږي ذیشان سره. جی اسی مسکان تر څو پورې بدلته ساره ولې تا ته څه پرابلم دی څه؟ زما مطلب دا و چې دانش ته ما د گاډي ویلي او چې کله گاډي راشي نو زه به خپل کور ته لاړه شم. واه ډېر ښه. اوس دې وکړه خبره. او نو اوس تا ته خو پته ده که نه شهناز چې په خاوندانو خبره منلو دپاره خو دا کول غواړي. ګینې چېرته مني د ښځو خبره؟ صحیح دی ویل. الله کبرا چې روړه کله نه انتظار کوو مونږه. ډېر ښه. دلته کې لا ستاسو تیاري مکمله نه ده او د فلایټ ټایم شو. زما تیاری بالکل مکمل ده او زه چې ځو. ذیشان زه د ټولو د میاز نه صرف ستا دپاره رالم چې دلته په تنهایي کې تا سره یو څو خبرې وکم. او ولې نه کېنه. پرېږده دا ووایه ما به یادې. دا همدا تپوس خبره ده ښکاره ده یادوم به دې. اوس خو تا سره د اوسېدو عادت شومه او زما یقین دی دلته کې د تلو نه پس به دا ټول تا یادوي. د ټولو نه صرف ستا خبره کوم. د ټولو یادولو کې یو ستا په یادولو کې ډېر فرق دی. او ضرور به یادوم زه تا. ټلیفون به کې یا روزانه؟ زه به کوشش کوم چې روزانه وکم. یو خبره وکم ما ته ستا په سترګو کې د ځان دپاره هغه جذبات نه ښکاري کم چې حیا دپاره و. صبرینا دا جذبات دی کنه دا بالکل د قیمتي او نازک بوټو په شان دي. ډېر په مزه زیاتېږي. یو خبره یاد ساته ذیشان ما ته چې زهر کول څومره ښه ښکاري اورېدل راته د هغې نه هم ښه ښکاري. پوه شوم. کچن کې مې مټای کېښوده یو حصه ځان سره. هغه خو به زه واخلمه خو ایرج به هم زه ځان سه بوځمه. ولې یوازې یریږې څه؟ اوهو تا ته زه یارې والی ښکارم. که څه یې ووې نو ډېرې خبرې به رانه به اوري. ایرج د دې دپاره ځان سره بوځم چې ډېره مزه به وکړي. ښه خبره ده ښه غم بوځه ځان سره چې تاسو دواړه خوشحاله وویني که نه نو اور به پې بل شي. همدا زه غواړم. اوکې اکبر چاچا مالا ناشته راوړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
ستا ښځه بیا مور کری ساره شوه. اخر د دې جینۍ مسله څه ده؟ ولې دې د خپل میریټل لایف نه مزاق جوړ کړی دی؟ پته نشته چې راشي په خپله دې تپوس وکړي. زه دې تپوس وکړمه؟ څه مطلب دی؟ هغه ښځه ستا ده، ته دې ولې تپوس نه کې؟ تا د نعیمې رویه کتلې ده د هغې انګور سره؟ په معمولي شانتې خبرې مور کرولېږله هغه. مورې د فلا ورندر جدا خبره ده. هغه سیده ساده او ډېره ښه جینۍ ده. مسکان ته چې څه ووې نو په وړه خبره مخ وران کي. اوس یې د یو نوي ګاډي فرمایش کړی دی. فلحال ګاډی ریډي نه و کور کې، نو ما آرډر پرېښو. 10-15 ورځې به ولګي. او آی سی. ښه نو چې اوس ګاډی راشي نو دا بیګم صاحبه به کور ته راځي. دا څه روان دي دانشه؟ آی ډونټ نو. ستاسو انګور ده او تاسو په خپله خوښه راواده کړي. تاسو پیښې وغه تاسو نشته وکړه. فلحال مې زړه ته نه کېږي. چای بس کم زه، خو ته ناشته وکړه نو بیا ځه. اوکې. الا دا څه جوړ کړي تا د خپل ځان نه؟ که چېرته ستا د سخرګنۍ نه څوک رال نو څه به وایي؟ چې څه سوچم کوي دی بس ته چا پې څه ډېر ایموشنل ډایلاګ وې ته چې څوک څه وایي بس وایي دي. او زما د کوژدن نه پس خو ته بیخي لیونۍ شوې وې چې کله زما واده نو زه به هغه کوم دغه کوم. نو اوس څه وشو پته؟ دا ټولې کښتۍ څنګه ډوبې شوې ستا؟ مسکان پلیز زما مازغه مه خرابوه. که څه امپورټنټ وي نو ووایه، ګنې نو لاړه شه دلته نه. او که نه امپورټنټ دي زه نه یاره چاچي کره ځم، ته ځې ما سره. څه دپاره؟ څه مطلب څه دپاره؟ یاره ستا او د زیشان د کویدنې مټیانو وړوله. زه ویم د دې نه ښه موقع به موږ ته بله نه میلاویږي د هغې د سوځېدو. راځئ یوځای ورځو، ډېر خوند به وکړي. د حیا او د فلا مخ په د کتوي. زه نه ځمه، ته لاړه شه. څه مطلب دی ولې نه ځې؟ ګوره هغې دواړه خویندې څنګه د یو بل مرسته کوي او موږ دواړه ټیک ده زموږ خپلو کې نه لګي، خو موږ کم از کم د هغوی په مخ کې پریټین خو کولی شو که نه؟ ډېر خوند به وکړي. په زخمونو به یې خپله مالګې دوړېږي. زه د چا په زخمونو مالګه نه دوړوم. دا څه وشو پته؟ دا څنګه نیکه بیبي د نه جوړه شوه ها؟ مسکان پلیز د دلته نه ځه. لیو می الون. ته خو بالکل لیونۍ شوې یې. لیو می الون. توبه دې نیمي، اسې ما په ټول عمر کې داسې چالاکه او هوښیاره جینۍ چرته هم نه ده لیدلې. دانش په خپلو ګوتو ګډۍ په خپلو ګوتو. سلور جوړې څه په جهیز کې راوړي دي چې ځان ته اوس سمروک شوی دی. چې جینۍ خپله ښه نه وي نو د څیزونو څه اهمیت دی؟ اوچته کورنۍ، د اوچت کور انګور، ګران سامانونه، یاره دا خپل ټول خیالونه په یو درس کې خپل سر لم راغلل. خیر تو وایه تا څه سوچ وکړو؟ ټول کور مې سم سپیره شوی دی، نه راته په وخت روټۍ میلاویږي او نه میډیسنز. ایان صابره هم چوټي کړه. نو تا بیا څه سوچ وکړو فلا باره کې؟ زه خو نه ځم په فلا پسې او نه به رانه ایان لاړ شي. که په خپله راغله نو ټیک ده، سونو دې م سنبال کې او کور هم ډېره شریفه جوړیږي که نه؟ او د دغه شان کورونه جنکې هم دا شانتي وي. حیا د لکونو روپو غلا کړې ده تا، خو کپړې دې هماغه شان د نوکرانو اچولي دي. کم سے کم ښې کپړې واخله. څه وشو حیا باجي؟ تاسو له دوی نه یریږئ؟ حیا باجي دوی نه یرله دا د یرولو قابل دي. چې تاسو څه کړي نه دي بې ګناه نو بیا د دوی نه یریږئ ولې؟ ما کې همت نشته د هغې د مخامخ کېدو. ولې حیا باجي؟ تاسو د دې خلکو نه بالکل مه یریږئ.
شرم او یره خو هغوی له پکار ده چا چې خپلې فایدې له پتا د دروغ الزام ولګولو بې ګناه کله هم نه یریږي باجی. تاسو خو د خپل ولې ختمولو انتها وکړه، خپل هم د کویدن د ماتېدو اعلان وکړو او خپل هم زموږ د کور د خوشحالیانو نه بایکاټ وکړو. نور څوک نه صحیح کاکا جان، کم سے کم تاسو خو به شرکت کړی وي د ایرج او زیشان په خوشحالو کې. بابا جان څه نه دي کړي ستاسو دپاره؟ لورې زما رور چې څه هم کړي دي زموږ دپاره هغه زه کله هم نشم هېرولی، او چې څه تاسو که زموږ سره هغه تر مرګ نشم هېرولی. خیر پرېږدئ دا زړې خبرې. چاچی جان دا واخلئ خوله خوږه کوي، د زیشانو د ایرج د کویدن مټۍ ده، سپیشل پوره ډبې مې روړې تاسو له. ډېر ډېر مبارک شه لوري. اسې بدې ونه ګڼئ، ستا لوڼو کې بالکل تمیز نشته. اوس حیا ته وګورئ چې زه یې ولیدم نو د دروغو سلام یې مو نه کړو. حیا څه په ملاوېدو ته څه کې؟ ها که کور کتل غواړې نو ضروري وګوره، ګوټ په ګوټ نظر واچوه. زما هم حیا سره ملاوېدو څه شوق نشته، کمه بدنامي وکړه ستاسو، مخې تور کو چېرته به ناست یئ. او اسې هم چې تیر شو هغه هیر شو، مونږ خو د لوی زړه خلک یو، داسې په وړو وړو خبرو داسې نږدې خپلولي نه ختمومو که د لکونو نقصان هم شوی زمونږه. صحیح وې ختمه یې نه خو هغوی مړه کی، د وجود په طریقه نه صحیح نو د روح په طریقه. توبه توبه څومره اوږدې ژبې دي تاسو سره. الله ما خو د کاکا او د چاچی په مینه کې مټۍ راوړی و، ما ته څه پته وه چې داسې الټه پلټه خبرې به اورم. زه اسې تا ته به څه وویم؟ کومې جینۍ چې په 4 ورځو کې د خاوند او د خواښې ژوند حرام کو، زه به د هغې څنګه مقابله وکړم؟ نعمت رور خو په ډکه خوله ستا بد وی، ستا ذکر چې راشي زر غوږونو ته ګوتې کی، او ستا د واپس بوتلو د هغوی هیڅ اراده نشته. دومره غټه خبره وشوه او تا زه خبر نه کم. تاسو ولې پریشانه کیږئ؟ د لوڼو مور او پلار له پکار وي چې هر وخت داسې حالاتو ته تیار اوسي. او دا څه ویل مسکان؟ داسې څه کړي فلا خپله سخرګنۍ کې چې د هغې خواښې او خاوند خفه دي زموږ د لور نه؟ فلا داسې هیڅ نه دي کړي. تاسو لا په خپلې لور باندې یقین پکار دی، په نورو نه. ډېر نازېدم په خپلو لوڼو او ډېر ناز مې ستا په تربیت، د خپلو لوڼو په ښه اخلاقو او تابعدارۍ باندې. دا څنګه وشو؟ ناز وو نه، ناز دی. یقین دی زما په خپلو لوڼو باندې. یو مسکان خو څه که ټوله دنیا هم زما د لوڼو خلاف گواهی ورکړي نو زه به یې ونه منم. زما په خپل تربیت باندې او د خپلو لوڼو په کردار باندې پوره یقین دی. زه د دې وجې نه پریشانه یم. مونږ چې خپلې فلا لور له د ارمانونو، خوشحالو او امیدونو څه ورکړي وو، هغې هر سال ته پرېښوده، تش لاس واپس راغله. اوس هغې دپاره مونږ سره هیڅ نشته، هیڅ هم نشته. تاسو ولې نا امیده کیږئ؟ زمنګ لوڼو لا د هر قسمه حالاتو نه د بهر راوتو چل ورزي. هغې له په زړه کې کور جوړول او په کور کې ځای جوړول ورزي. زما خو پوره امید دی چې الله که اوغوښته نو عیان به ډېر زر فلا پسې راشي.
हेलो आयान بابا جان زما په وجه ډیر پریشان دی زه هغوی نور پریشان نشم کتی فلا کور ته راشه کنه د دې کور دروازې تا د پر همیشه کولو دي آیان زه غواړم چې ته ما پسې راشي په کوم شان چې ترور زه پرېښیم فلا پلیز زما په دې مجبوریانو باندې ځان پوهه کا که ته پخپله راشې که نه نو مور به زمانه خپم نشي او د هغې په نظر کې به ستا مقام هم اوچت شي زما مقام د هغې په زړه کې وکړه آیان یقین وکړه مور د زړه نه دومره بدم نه ده خیر د هغوی زړه ته فلحال زما رسېده نشته د دې وجې نه هغې باره کې زه څه نشم ویلی دې کور ته ستا ضرورت دی فلا ارمان دی آیانا ارمان دی د خپل کور په ځای چې تا زما نوم اخیستی وې خو زه خفه په دې خبره چې اوس ماته د خپل عزت او د فخر دپاره د هغه کور د هغه چت ضرورت دی حیا تا به اوس خپلې کمرې ته غواړي May I come in, sir? मिस आया دا ستا ټرمینیشن لیټر دی کمپنۍ ته ټرمینیټ کړي ته آډیټ ډپارټمنټ ته لاړه شه خپل حساب کلیر کا سر ولی ما څه کړي دي ولې ما د نوکرانو باسئ هغه هر څه دې کې لیکلی شوي دي تیرې څو میاشتو نه مسلسل ستا غیر حاضریانې ستا بے پروا رویه خپل کار توجه سره نه کول ستا کار کې مسلسل غلطیانې راوتل ډېر څه شته د دې کمپنۍ د فیصلې په شا سر بس تاسو مال یو چانس راکې زه به تاسو له شکایت موقع نه در کوم بس زه به ټول کار کنسنټریشن سره کوم بیا به تاسو ته شکایت نه وي پلیز سر مس حیا ته تللی شې زه ستا دپاره څه نشم کولی په دې تاله مخکې سوچ کول پکار و اوس ډېر لیټ شو ته تللی شې تابنده ایرج په ما ډېره ښه ولګېده ساده او صبر غوندې ده خو یو خبره ده چې ما خفه کوي هغه څه ما دا فنکشن کې نوٹ کړه او البم کتونه پس مې یقین وشو شرطه داسې خو به نه وي چې دا کویدن د هغې د مرضۍ خلاف شوي وي ما خو داسې هیڅ فیل نه کړل او عاصم د دې خبرو څه وخت پس پته لګي تاله یو ایډوایس درکم او وایا تا ته پته چې د کوینټن نه تر واده پورې چې کم ټایم وي دا هلک جینۍ ته د دې دپاره ورکوي چې هغې پکې یو بل وپېژني که زما منې لږ شانتې وخت یې رچ سره سپینډ کا چې تاسو هم پکې هغه وپېژنې او خو که د هغې کور والا مایند کړه بیا ولې به د هغې کور والا مایند کوي ونه لیده ته ښایسته انټي هغه خپل ځان څنګه اپ ټو ډیټ ګڼي په خپل زوی پکې دونکي ګور باندې خو هیڅ اعتراض نشته د هغې نو بیا پتا او په رش باندې به ولې اعتراض کوي زه یو کار کوم ښایستې انټي ته کال کوم څه دپاره د هغې خبرولو دپاره چې وهاج او ایرج به نن بهر ډینر کوي او ټیک ده خو ګوره چې هغې ته څه اعتراض نه وي یو خو ته سوچونه ډېر زیات کې هم دا خو ټایم دی تاسو دواړو سره د انجوای کولو دپاره بیا خو به وروسته تاسو هغه خپل روټین لایف کې بیزي شئ چې اوس کو لاړ شئ انجوای وکړئ
حیا بچې ولې پریشانه کیږي الله چې یو در بند کی نسل درونه کولاو کی امی زما په سیلری به دونه ډیر کارونه کېدل نه ستا په سلیری باندې به نه کېده د هغه په کرم به کېدل چې هغه مهربانه وي نو بس کافي ده سبا له به ستا واده وشي ته به د خپل کور شي نو ولې په دې کور کې به رزق ختم شي ما تاسو ته وی چې زما د واده خبرې مه کوئ زه واده نه کوم زه هیڅ چرته هم نه ځم ماما تاسو ما سره په خپله واده کړې وای چې یو ځل انګیجمنټ وکړه د هغې نه پس به موږ په خپله د شرعي په ټاپک خبرې کوو خو ماما ته د خپلې وعدې نه منکره شوې بلکې ته خو ماته وایې چې د وهاد سره چکر یې ووهه تاسو ما نه یو ځل هم د شعري باره کې تپوس ونه کو زما خو بالکل مازغه کار نه کوي آخر دا هر څه څه کېږي او بکم تپوستانا ستا دا غلو فر په باره کې چا چې ستا مازغه خراب کړي دونه مړه کېږي څه دپاره هغه پسې که هغه د څه قابل و نو خپل مور پلار به نه راوستل ستا رشتې دپاره ها او په یو خبره خو ته ځان ښه پیکا دا چې د مور پلار نه چې پټ په پټه په یره یره د عشق وشق کوي که نه نو د دې هیڅ حقیقت نه وي او نه خو په داسې لکانه کې څه دومره غیرت وي چې د جینۍ د مور پلار مخې له راشي او هغوی سره خپل تعارف وکړي دنیا مې کتلې ده ماشومه نه یم د خپلې تجربې نه درته ویم او پاتې شوه کویدن نو او کویدن خو وشوه او سر وځې خو به پالو که نه مجبوري ده پاسه تیاره شه را روان دی وهاج تا بوزي بهر چکر لا لږ ښه تیار که ځان ماما ته ولې ما مجبورې چې زه یو پردي سړي سره بهر لاړه شم اوهو پردی سړی د دې نه مخکې چې به ته د کوم شریف زاده سره تلې هغه ستاسې ډېر خپل و ها Oh my God! Oh my God! ماما کله کله بالکل د جاهلو ښځو په شان بهیو کې ځکه چې ته ما مجبوره په دې حرکتونو زه تیاره شه را روان دی وهاج او لږ ښکلې سینګار وکړه پوه شوې لاړه شه ځکه نه حد دې وکړو زما پتنګولو نور بچے بزنس ته څنګه روان دی جی آنٹی صحیح روان دی گڈ ویری گڈ آنٹی اجازت دی او زویا ولې نه زه ډېره د ښه خیال مالکه یم د دې دور ینګ جنریشن باندې ډېره ښه پوهېږم زه انجوی وکړې تاسو تھینک یو سو مچ آنٹی ایرج زو साथे या अल्लाह द स्टूपिड जिने चरते लंजे जोड़ने की خوایا خوراک کې د څه خوښ دی زه د خوراک څخه ډېره شوقینه نه یم ښه نو دا ووایي چې د څه شوق کم دی زما هیڅ هم شوق نشته ګریټ دا ښه خبره ده ژوند بم سمپل تیریږي ګنې د جنکو خو د هر څه شوقي مثلا د شاپینګ د کپړو د کالی میک اپ د خوراک د چکرو گاسپ او نور زه صحیح ویم که نه نه یم خبر ښه دې نه نه خبر if you don't mind د یو خبرې تپوس کولی شم جی اوکے دا انگیجمنٹ ستا د مرزي خلاف شوی که نه کچری زما جواب او وی نو تاسو به څه کوئ
زه به درنه تپوس کوم په دې رشته کې داسې څه خبره ده چې ته د دې خلاف یې؟ که ته ماله جواب نه راکې زه به دا وګڼم چې رشته کې څه خرابي نه خبره څه نور څه ده. څه بله خبره؟ او دا چې ستا څوک بل څوک خو زه منځ کې راغلم ستا کور والو زما په نوم کړي که نه بیا به تاسو څه کوئ؟ ستا کنوینس کېدو کوشش وکوم. څه دپاره؟ دا چې ما ازما وکړه په دې ملنګ کې ډېرې کوالټیانې دي چې ستا زړه وګټي. نصیبونه خو ملاو شو چې زړونه ملاو کړو. څه دې خیال دی؟ تا خو مایند کړه ما ګپ لګولو. زو پلیز دا دې ستا کېدونکی کور. خو حاجه دلته ولې راغلو؟ مونږ خو ډینر لتلو که نه؟ نو تا ته څه ښکاري دې کور کې تا ته څه د خوراک به نه میلاویږي؟ راځه ما سره. هغه حیام زمونږ د تونه خراب کړلو لاړه. زه خیر خو شو چې څنګه مې هغه سه جې خو توبه په دې چې ته کچن ذمہواره خو زما ملا ما تکړه. تا ته په یو نیک او شریف جینۍ باندې الزام لګولو کې لږ شرم هم نه درتلو؟ ستا په زړه کې لږ هم د خدای یره نشته؟ په کوم مخ به د قیامت پر ورځ رب ته مخکې کېږي؟ یو ظلم تا سوچ ونه کو؟ واو زه خو دروغجنه یم. ډېر غټ الزام مې ولګو که نه ستا په معصومې رویرې باندې. نو ټیک ده لاړ شو ټول کالي راوړه ماله چې کوم د دې کوره یو دم روک شو. هغه بې نومه پیرې راولې چې کوم دا بېهوده حرکت کړی دی. په حیا بیبي صرف ما نه
هغه وخت په دې کور کې موجود هر انسان شک کړو نو څه حقیقت خو به وی کنه د الزام کې او فرض کا چې زه دروغ وایم نو ولې ستا لور ارجم دروغ وایي او ستا زوی ذیشان هم دروغ وایي او ستا کېدو والی انګور صبرین هم دروغ وایي زما کېدو والی انګور حیا ده بس دا نه واه ستا هغه ښکلی روندار په 2 منټه کې ټول د کویدنې سامان زموږ په مخ راوویشته او دا رشته ختمه کړو لاړه خدایه پاکه مونږ خو بس په خپل غم اخته شو که ما د ذیشان کویدن نه کوله په هغې وخت کې نو څه به مې کول زما زوی خو ډپریشن کې تللی و ها تا د خپل ژوند دا دونه غټې فیصلې وکړې او زما خبرو لړو تا ضروري ونه ګڼل اوهو یو وړوکی شان رسم مې څوک چې قیامت پې راوسته بس په جذباتو کې په منډه راشه دلته د دې خو ماته اندازه نه وه اسم د بچو د ژوند فیصلې موریانې کوي همیشه پلاران صرف هغه فیصلې سرته رسوي 3 میاشتې پس ما نیټه ایښې ده د ایرجو د ذیشان د واده نو ټیک ته ستا نمبر دی خپل فرض پوره کا ختمه خبره داسې له راته ملو شوه د ټول عمر په دې کور کې د ژوند تېرولو په بدله کې دلته زما فیصلو ته غلط ویلی کیږي ځکه ځان خاورم کم ستا دپاره د کور دپاره او ستا د بچو دپاره بیا بم ستا په نظر کې ماته معمولی مقام هم ملو نشي پته ده ماته د دې هر څه وجه نه یره ده نه یره پرېږده یې وروره هېڅ خبره نه ده زمونږه ستا نه هېڅ شکایت هېڅ ګیله نشته نه نه یاره زه تاسو ټولو ته ډېر شرمنده یم حیا لور ته ډېر شرمنده یم زه هر څه نه خبر وم بیا هغه ما په داسې کوی کې غورځوله چې چرته د ازغو او د تیره کاڼو نه علاوه نور هیڅ نو یار نظیره حوصله مه بیله چې څو هغه وشو رشتې کویدنې ودونه دا د قسمت خبرې دي یار رشتې خو اسمانونو کې جوړیږي او کېدې شي ته هم ټیک وې پته نشته دې کې څه خیر و چېرته ځې هماغه ژور کوی ته چېرته کې چې ما د ګلونو په تمه ما خپل ټول ژوند ازغو سره تیر کړو माफ कलूरी دا څه کوي تاسو دا څه کوي
د لونو محافظ وي او محافظان کته کیږي نه څنګه محافظ یم ضروري بدقسمت یم چې د لور د ارمان حفاظت مې ونه کړی شو. زما تاسو نه هیڅ ګیله نشته هیڅ ګیله نشته خو زما د خپل ځان نه ګیله شته لوري. زه به د دومره بوج د لاندې څنګه ژوند تېروم په چا چې ما د ټولو نه زیاته ملا تړله هغه زه په ژوندونو وجلم. زه خو د بل چا نوم به نه اخلم خو زما ستا نه دا امید بالکل نو زیشانه. دا ولې ډپرس کې د څه چل کړی دی غلا حیا وکړه کوئی دن نه یې راماته کړه زما او زما د بچو پکې څه قصور دی که چېرې ستا په لور باندې څوک دومره غټ د غلا او سپک الزام ولګوي نو ستا زړه به څه وایي؟ سترګې به تې ونه باسمه نو دا د شایستې لوڼه دي د شایستې څه د خوا دېخوا اولاد نه دی خو ستا په دې باندې څه ستا په سترګو خو د نیره د خلوص او د مینې پټې پرتې دي د خپلې ښځې او بچو سره خو نه چېرته ستا مینه وه او نه به پیدا شي غلا حیا کړې ده دا خو به زه د ټولې دنیا مخکې ویم ته څنګه ایرج ووایه خپل پلار ته چې ستا او هغې نه علاوه کور کې څوک هم نو جی څه جی خبره پوره وکړه جی هغه ډیډ هغه حیا غلا کړې ده چا باندې د دروغو الزام د انجام نه خبرې تا قرآن ویلې د ترجمې سره زما مهربا زما مهربا تلاړ شو فلا راولا ما ته پته و مورې چې یو ورځ به دا خبره ته ما ته ضرور کې چې کالی پټ شو نو اخر چا پټ کړ د دې جواب پابند حیا ولې ده په دې کور کې خو ایرج هم وه څه مطلب دی د دې خبرو ته زما خاوند دی چې زما څه زړه غواړي زه به تا نه غواړم هغه څوک د بد ګڼلو والا هغه زما مور ده چې الله تعالی ما د دې الزام نه خپله پاکه کی په هغه ورځ راشه نو بیا به سوچ کوم چې تا معاف کم که نه که زه چېرې مړ شوم نو زما مړي ته به غسل او کفن په هغه کور کې ورکوئ زما جنازه به اوچتېږي د هغه کور نه واودرې د زیشان ما څه وویلې زما مهربا